شاجي دوم دلیل الحمدلله وای په دې خبره باندې چې مراد حکم نه ایزان ده. دلیل دا وای کما يدل علی تفسیر بالانکشاف، یعنی حکم دلته قضیه یا حکم یعنی قضیه یا محکومیه یا نسبت یا انتصاب نه ده، بلکې حکم په معنا د ایزان سره ده چې دا ادراک ده. دا معنا مراد ده. ولی که دا نور معنا مراد سي چې قضیه یا نسبت یا محکومیه یا انتصاب ده، بیا به حمل نشي صحیح او تفسیر به نشي صحیح په انکشاف الاتحاد سره، ځکه انکشاف الاتحاد په معنا د مبدل انکشاف سره ده چې دا علم حصولی ده. نو ته که حکم نه ادراک ځاني نه واخلې، دا نور معنی واخلې چې قضیه یا نسبت یا محکومیه یا انتصاب ده، نو قضیه خو معلوم ده، مسئله ده، نسبت جز د قضیه ده عام معلوم ده، محکوم به معلوم ده ځکه جز د قضیه ده. انتصاب خو نه علم ده نه معلوم ده، مقوله الفعل ده. انکشاف الاتحاد چې دا تفسیر د حکم اجمالی ده په معنا د مبدل انکشاف سره چې علم حصولی ده، ځکه دا علم ده په قضیه باندې یا په جز د قضیه باندې یا په محکوم به باندې. نو علم په قضیه خو علم حصولی وي، نو انکشاف په معنا د مبدل انکشاف سره علم حصولی ده. نو لازم څه تفسیر بالمباین والتالي باطل، بل لازم څه حمل د علم حصولی په معلوم د علم حصولی والتالي باطل. حکم په معنا د قضیه خو معلوم د علم حصولی ده په من حیثیه کې ده، نسبت هم جز د قضیه ده په من حیثیه کې ده. من حیثیه معنا ظرف الذهن، محکوم به جز د قضیه ده من حیثیه کې ده معلوم ده. انکشاف الاتحاد په معنا د مبدل انکشاف سره ده علم حصولی ده، نو لازم څه حمل د علم حصولی په معلوم د علم حصولی والتالي باطل. که انتصاب واخلې نو سره حمل غلط ده او تفسیر غلط ده، ځکه چې حکم په معنا د انتصاب سره کې انتصاب نسبت کولو د ذهن ته وایي، دا خو یو عمل ده، دا خو فعل ده. انکشاف الاتحاد په معنا د مبدل انکشاف دا خو علم حصولی ده. علم حصولی خو یا کیف ته یا انفعال یا اضافت ته، نو لازم څه تفسیر دی یوې مقولې مباینه په بلې مقولې مباینه والتالي باطل، بل لازم څه حمل دی مباین په مباین، ځکه انکشاف الاتحاد خو په محمول ده کنه، دا تعریف دی حکم اجمالی ده. تعریف محمول په معرفي، نو حمل د علم حصولی په معلوم د علم حصولی راغلی او حمل د مباین په مباین راغلی والتالي باطل. دا دلیل دی دې سره چې دلته حکم په معنا د ادراک ځاني سره ده. کما يدل علی تفسیر بالانکشاف، لکه دا تعریف چې د انکشاف سره تعریف کړی د ماتن، دا دې دلیل ده چې دلته حکم په معنا د ادراک ځاني سره ده. او چې حکم په معنا د ادراک ځاني واخلې هیڅ اشکال نشته، ځکه حکم په معنا د ادراک ځاني دا علم ده، علم حصولی ده. قضیه نه بعد پورته ځان پیدا شي، نو قضیه صورت ته، صورت نه بعد چې ځان پیدا کړي صورت سره تعلقي، دا علم حصولی وي. نو ځان علم حصولی، انکشاف الاتحاد په معنا د مبدل انکشاف النسبت دا علم حصولی، لازم څه حمل د علم حصولی په علم حصولی، او لازم څه تفسیر بالمتحد نه تفسیر بالمباین. دا مولا قاضي حمدالله دا وجه دې ترجیح ذکر کړه چې حکم په معنا د ځان سره ده. کما يدل علی تفسیر بالانکشاف، لکه دال په دې خبره باندې چې حکم په معنا د ادراک ځاني سره ده، تفسیر دې تصدیق او د حکم بالانکشاف په مبدل انکشاف سره، دا وجه دې ترجیح سره. نو گویا حمدالله دې ته اشاره کوي چې حکم په معنا د ادراک ځاني ده، لکه سباق چې تایید دې کولای چې تصدیقات ټکای دا سیاق هم دې تایید کوي چې انکشاف الاتحاد بین الامرین دا هم دې تایید کوي چې دلته حکم په معنا د ادراک ځاني سره ده. ځکه که قضیه اخلي یا نسبت یا محکوم به اخلي یا انتصاب اخلي، دا تعریف غلطیږي. حمل د علم حصولی په معلوم د علم حصولی راځي یا حمل د مباین په مباین راځي. قضیه اصلا نسبت یا محکوم به دا معلومات دي، انکشاف الاتحاد علم ده، د حمل د علم حصولی په معلوم دا غلط. حق بیا حکم نه انتصاب اخلي بیا خو بالکل مباین شاده. انتصاب فعل مقوله ده، انکشاف علم ده، علم خو یا کیف یا اضافت یا انفعال ده، جدا مقوله ده. نو تفسیر بالمباین حمل د مباین په مباین. اوس په دې باندې یو اشکال دا ده چې لکه حمل د علم په معلوم راشي دا خو جایز عمل ده،
دې نه ته ولې اجتناب کوې؟ زه داسې وایم چې حکم د قضیه وي، زه دا وایم چې حکم د نسبتي یا د محکوم به وي. ټیک ته انتصاب نه اخلي. تعریف مې کړی ده په انکشاف الاحتیاط بین الامرین سره. نو قضیه یا نسبت یا محکوم به معلومات تی علم حصولی دي، په من حیثیه کې دي. انکشاف الاحتیاط بین الامرین په معنا د مبدل انکشاف سره دا علم ده. کوم علم ده؟ حصولی علم ده، ځکه قضیه سره تعلق ده کنه، یا نسبت سره تعلق ده یا محکوم به سره چې من حیثیه سره متعلق یا ته علم حصولی وای. نو انکشاف الاحتیاط په معنا د مبدل انکشاف سره علم حصولی سره حکم قضیه یا نسبت یا محکوم به ده معلوم دي علم حصولی دي. نو حمل د علم په معلوم را دا خو بد نه ده، تفسیر د معلوم بل علم را دا خو بد نه ده. وی ولا بد نه ده؟ وی زه ستا ته دلیل وایم کنه. دا علم حصولی په خپل لکه مثلا ما علم د پتا یا تا علم د پما، دا علم حصولی چې قیام کې تا علم ده په من حیثیه باندې چې دا معلوم د علم حصولی ده. دا علم حصولی په خپل دا د نفس صفاتونه ده، ځکه دا قیام مرتبه کې ده، یعنی نفس سره قیام ده د نفس صفاتونه ده. قاعده دا ده چې صفات ته نفس معلوم د علم حضوری وي. نو دا علم حصولی په خپل معلوم د علم حضوری ده. نو چې په خپل معلوم د علم حضوری ده نو دا حمل جایز علی علم معلومون، یعنی علم حصولی په قیام کې چې دا د نفس صفاتونه ده، دا چې علم حصولی ده په من حیثیه علم حصولی ده، په ذهن کې خپل خو صفات د نفس نه ده، معلوم د علم حضوری ده. نو دا قضیه جایز علی علم معلومون، علم حصولی معلوم د علم حضوری ده، دا قضیه جایزه ده. ولی اتحاد وجودی ده چې کوم علم حصولی ده په خپل معلوم د علم حضوری ده. قاعده دا ده چې اصل صادقی عکس صادقی، نو چې علم معلوم جایز، نو العلم معلوم جایز، العلم معلوم جایز، نو المعلوم علم جایز. لہذا دلته الحکم معلوم ده، نسبت یا قضیه یا محکوم به ده، انکشاف علم ده. نو چې العلم معلوم جایز نو المعلوم علم جایز ده، بنا په دې چې اصل صادقی عکس صادقی. نو ته ولې وایې چې دا تفسیر ټیک نه ده؟ تاسو وایئ چې حمل د علم حصولی په معلوم د علم حصولی راځي، دا بد ده. ولې بد ده؟ چې حمل د معلوم په علم جایز، خو حمل د علم په معلوم جایز. یا دا تفسیر ټیک ده، او دا خبره ته غلطه کې چې دلته ایزان معنی مراد ده، ځکه چې انکشاف سره تفسیر سوی ده، دا دې تایید ده چې دلته ایزان ده، ځکه ایزان سره حمل ټیک ته تعریف صحیح ده، قضیه سره نه ده ټیک، نسبت سره ټیک نه ده، محکوم به سره ټیک نه ده. جواب چې دا کومه ماده دي اعتراض تا ذکر کړه، دا اعتراض نه جوړېدای شي په ما باندې، ځکه تا ماده دي اعتراض دا ذکر کړه چې علم حصولی چې په معلوم د علم حصولی علم ده، دا په خپل نفس صفاتونه ده، صفات ته نفس معلوم د علم حضوری، نو دا جایز د علم معلومون، یعنی علم حصولی معلوم د علم حضوری ده. هلکه دلته چې کوم حمل رالی علم معلومون، دا خو معلوم د علم حضوری حمل رالی په علم حصولی، دو کې اتحاد وجودی ده، هیڅ یو شای دی چې کوم علم حصولی ده په خپل معلوم د علم حضوری هم ده، دا حمل جایز ده. اما نحنو فی باندې اعتراض نشي کوی، ځکه دلته د علم حصولی حمل په معلوم د علم حضوری زه نه وایم، بلکې دلته حمل د علم حصولی ده په معلوم د علم حصولی، ځکه حکم قضیه ده یا نسبت یا محکوم به ده چې دا معلوم د علم حصولی دی. انکشاف علم حصولی ده، نو علم حصولی حمل په معلوم د علم حصولی دلته راغلی ده. حتی چې کومه ماده پیښه کړه، اما ماده د علم حصولی معلوم د علم حضوری ماده دې پیښه کړه، یا هغې سره دا نه ثابتېږي. اوس په دې سوال ده چې ولې نه ثابتېږي؟ دلته انکشاف علم حصولی ده او حکم معلوم د علم حصولی ده، علم حصولی حمل دی په معلوم د علم حصولی دی، جایز کنه. وجه د جواز ځکه مبنا د حمل اتحاد ذاتی تغییر اعتباری ده. تعبیر دی الحمل اتحاد المتغیرین فی نحو من التعقل بحسب نحو آخر من الوجود. حمل کی اتحاد ذاتی پکار ده، تغییر اعتباری. نو علم حصولی معلوم د علم حصولی هم داسې دی، علم حصولی معلوم د علم حصولی منځ کې اتحاد ذاتی وي، ځکه چې کوم شی معلوم د علم حصولی هغه عین علم حصولی ګرځي. صورت په من حیثیه کې معلوم ده چې قیام تلافي و علم ده، نو خو اتحاد ذاتی څه فرق اعتباری څه د قیام د من حیثیه. لہذا علم حصولی حمل چې انکشاف ده، دا د په حکم اجمالی باندې چې قضیه یا نسبت یا محکوم به ده، دا تفسیر دی هم صحیح، دا حمل دی ټکی، ځکه اتحاد ذاتی ستکنه فرق اعتباری.
بل دا چې علم حصولي دا شخص مرتبه ده. معلوم دی علم حصولي دا کلی ده. تاسو سلم الله حسن کې ویل دي چې صورت په من حیثیت کې کلی ده، ځکه تشخص نه پکې. دا صورت چې قیام تلاشي بیا شخص سي، تشخص ځینی ور سره ولګي او شخص نو من حیثیت کلی ده. علم حصولي جزئی ده. حمل دی کلی په جزئی، حمل دی عام په خاص جایز دي. نو حمل دی معلوم دی علم حصولي په علم حصولي جایز. زمینه سے چال علم معلوم قاعده دا چې اصل صادق یا عقد صادقی نو المعلوم علم جائز. هذا حکم معلوم دا چې قضیه یا نسبت یا محکوم بی ده. انکشاف الاحتیاط په معنا د مبدل انکشاف سره علم حصولی ده. نو چې کله حمل د معلوم په علم جائز کلی جزئی دي، نو حمل د علم په معلوم جائز بنا برعکس. نو حمل د علم حصولی دی جائز کنه په قضیه په نسبت محکوم بی باندې، ځکه چې اصل صادقی خو عقد صادقی. جواب دا ده چې نه، مبنا د حمل اتحاد ذاتی فرق اعتباری نه ده. مبنا د حمل اتحاد وجودی ده. وجود به یو وجود عدالت وجود یو نه ده. معلوم دی علم حصولی علم حصولی ځکه معلوم دی علم حصولی من حیثیت کې قضیه یا نسبت یا محکوم بی دا ذولی وجود لري. من حیثیت باندې خو اثار نه مرتب کړي. من حیثیت معنا تش په ظرف ذهن کې چې تا ور خیال نه، چې ور خیال دی نه خلاصره دا منکشف نه، خالی په ذهن کې پراته شیانی. من حیثیت ان په دغه صفات سره هيا چې دا شا قدر د په ظرف ذهن کې تا نه دا ور خیال، چې تا نه ور خیال خو صرف شا قدر دا مبنا دی اثار او انکشافیونه ده. چې قیام ته وخیږي بیا اصلي وجود لري، ځکه بیا شتا ور خیال څه قیام دا معنی چې ور خیال دي. نو اوس دا اصلي وجود لري، دا اوس علم ګرځي، مبدا د اثار او د انکشافاتو ګرځي. هغه اتحاد وجودي پکې نشته. معلوم وجود ذلی لري په من حیثیت کې. قیام کې علم حصولی وجود اصلي لري، په مبانی وجود اصلي وجود ذلی کې تباین ده. دی وجه حمل جایز نه ده. یو تا ماده یاد کړو د علم حصولی معلوم د علم حضوري چې کوم شی علم حصولی یا په خپل صفات د نفس نه په خپل معلوم د علم حضوري هغه حمل ټیک ده. حمل ټیک ته د معلوم په علم د علم په معلوم ولی ټیک ته ځکه ته اتحاد وجودي است. ولی ځکه چې کوم شی علم حصولی ده په قیام کې په خپل معلوم د علم حضوري ده. ځکه علم حصولی په قیام کې د نفس صفات نه ده، صفات ته نفس معلوم د علم حضوري دي. چې کوم شی علم حصولی او عین په خپل د معلوم د علم حضوري څخه الته اتحاد وجودي ده، دلته اتحاد وجودي نشته. او که انتصاب معنا اخلي نه انتصاب له سره صحیح نه ده. ولې نه ده صحیح؟ ځکه حکم په معنا د انتصاب ته واخلي. نو دا معنا حکم یو اجمالی ده، انتصاب اجمالی. تعریف یې ده انکشاف الاحتیاط په معنا د مبدل انکشاف سره. هلکه مبدل انکشاف خو علم ده، هغه یا کیف ته یا اضافت یا انفعال ده بنا بر اختلاف. انتصاب خو فعل ده، دا خو د نفس یو عمل ده. نو لازمي دي حمل دی وی مقوله مبینه په بل مقوله مبینه لازمي دي تفسیر بالمبین والطالبات الانتصاب لسره صحیح نه. ذکر ویل مراد حکم تصدیق کی ځان ده کما يدل علی التفسیر بالانکشاف لکه دال په دې باندې تفسیر د متن په انکشاف سره. او سوال ده چې لکه انکشاف خو علم نه ده، تا تکویر خو په دې مبني ده چې ځان علم ده، حکم انکشاف علم ده. نو حمل دی علم را علی په علم حصولی دا خو ټیک ده، اتحاد وجودي ده پکې. دا دلیل نه ده صحیح، ځکه انکشاف خو علم ته نه وای، انکشاف خو اثر العلم ته وای. جواب دا چې انکشاف په معنا د مبدل انکشاف سره ده. اطلاق ته انکشاف په مبدل انکشاف دا مجازي متعارف ده. مجازي متعارف کله حقیقتي ان دا عام عرف کې استعمالي خلق انکشاف مراد ته مبدل انکشاف. مبدل انکشاف علم حصولی ده، که حکم به معنی لزان چې علم حصولی ده. نو حمل د علم حصولی په علم حصولی راغلی ده. اوس دلته یو اشکال دا ده چې شاید تا مسلې نه خدا معلومه شوه چې ته وایې کما يدل علی تفسیر بالانکشاف. دې خبرې باندې دلیل دا ده چې حکم به معنی لزان ده چې تفسیر په انکشاف دې خبرې دلیل ده، ځکه انکشاف علم حصولی ده په معنا د مبدل انکشاف ایزان علم ده. نو دا تفسیرم ټیک ته، علم تفسیر ده، حمل ټیک ته. نو دا حکم په معنا د قضیه یا نسبت محکوم به سره یا انتصاب سره هغه خو نه دي صحیح، ځکه انکشاف نه ور سره لګي. انکشاف خو علم دا دوه معلومات دي. نو دا عبارت ته اشاره د دې دلیل ده چې قضیه اخیستل یا نسبت اخیستل یا محکوم به اخیستل یا انتصاب دا له سره صحیح نه ده، ځکه تفسیر بالانکشاف وی ده کنه. انکشاف خو علم ده، نو دوه معلومات دي، نو تفسیر د معلوم بل علم خو غلط ده. نو چې د دوی اخیستل له سره صحیح نه وو،
نبی حمد الله ولې وایي چې الظاهر ان المراد من الحكم التصديق والإذان ظاهري ځان ده ظاهر نه دی ځان داسې به ویله چې المراد من الحكم التصديق والإذان صرف مرادي ځان ده ظاهر خدا منه چې نور گنجائش هم پکې یعنی دا منه چې قضیه اراده هم صحیح ده نسبت اراده هم صحیح ده ظاهر خدا منه کېږي حالانکه دلته د نور اراده سره صحیح نه ده ځکه چې تفسیر بالانکشاف خو علم سره تفسیر ده ادوه معلومات دي نو تفسیر دی معلوم خو بالعلم غلط ده چې تفسیر دی معلوم بالعلم غلط ده خو دوی اراده سره غلط اصله لکه انتصاب اراده چې غلطه ده نو چې اراده غلطه و یا خو صرف ایزان مراد ده نو حمدالله پر ادا پکارو چې دا سی ویل وای چې ان المراد من الحكم التصديق والإذان مراد صرف ایزان ده لکه تفسیر بالانکشاف دواړه علم دي تفسیر ټیک څه او قضیه نسبت محکومیه انتصاب ټول غلط دي دا ظاهر چې وای دا فی غیر موضوع دا بلا جای وای جواب دا چې نه کړ ظاهر وای ویل ټیک دي ځکه ظاهر نه دلته مراد خلاف تاویل ده یعنی ایزان اخیستل خلاف تاویل دي تاویل ته ضرورت نشته بلا تاویل ایزان اخله تفسیر بالانکشاف دې دلیل ده چې دواړه علم دي دا تفسیر ټیک ته بلا تاویل او دا مراد ده چې نور معنی ما خسته سي ما تاویل ځکه دا ظاهر ویل دي چې ظاهر خلاف تاویل لا اشاره دیته ده چې نور مانو اراده جایزه ده خو ما تاویل او دا سده قضیه نسبت محکوم وي دا ما تاویل جایز دي اگر که انتصاب نه ما تاویل جایز نه بلا تاویل جایز ځکه انتصاب فعل لا انکشاف علم انفعال یا کیف اضافت ته لازمي تفسیر بالمبین حمل دی مبین په مبین اله سره غلط ده خدا درې وړه معنی چې دي دا ما تاویل جایز دي اوس څنګه جایز دي دا بیا خبره